کتاب الاعتصام دا کتاب دے په بیان د منګل لګولو په قران او حدیث باندې. اعتصام د عصمه نه دی، عصم یو شی مضبوط نیول. او د دې باب انتخاب امام بخاری د قران عظیم د آیت ناغست دی چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جی باب الاعتصام بالکتاب والسنه، باب دې په بیان د منګل لګولو مضبوط نیولو د قران او حدیث. ګوره مولانا صاحب امام بخاری دا باب راوړي او د دې لوی مقصد دا دی چې شریعت کې اعتبار قران او حدیث سره دی. شریعت کې اعتبار فقط وینا لنه دی، هر هغه قول او هر هغه فعل چې دغه تایید او تایید تصدیق قران اور حدیث نه کوي نو شریعت کې دغه اس حیثیت او مقام نشته ده. ٹھیک شو لکه قران او سنت چې دا مرجع د امور دینیه او دا چای هغه قول وی او که هغه فعل وی. او اتصال بالکتاب والسنه قران شو، سنت نه مراد اقوال نبی، افعال نبی، تقریرات نبی. اقوال نبی چې حضرت ویلي دي، افعال نبی چې حضرت کړی دي، تقریرات نبی پیغمبر علی السلام موجودو او چا څه خبره کړی دا او حضرت بیا غیرت نه ده کړي، دا تقریر نبی دی. سکوت فی مقام البیان بیان نن دی. جی قربا وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال رجل من اليهود اليوم يا امير المؤمنين لو ان علينا نزلت هذه الايه واليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر اني لأعلم اي يوم نزلت هذه الايه. نزلت يوم عرفه في يوم جمعه سمع سفيان زیبان من باقی کلام کر دے. اس گر سمع سفیان مسعرا ومسعر قیسا وقیس طارقا. دا ولی وی زکا چې دار مخ کی روایت امام بخاری کې دا ټول په انصرو. حدثنا سفیان عن مسعر عن قیس عن طارق. دا درې والا راویان دوی په ان نقل کول. دا حدیث معنعنه امام بخاری چې دا نفس معنعن نه دی بلکې دا معنعن دی چې مؤید بالسماع دی. ځکه بری واقع سمع سفیانو مسعر، سفیان د مسعر نه او مسعر د قیس نه او قیس د طارق نه اوریدل کړی دي. نو معنا دا شو چې دا معنعنه څه شو مسموعه ده. جی وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك انه سمع عمر عن الغداء. ایک منٹ ګورا نبی علیہ السلام د وفات نه وروسته حضرت عمر دو خطبه ویلې. یو خطبه پړومبه راځي ویلې او پای کې داو لکه موږ پرونه وی چې چاوي چې نبی علیہ السلام وفات ته خبرني او نبی علیہ السلام به الله وفات کی چې حتا یذبرنا بس حد په سقيفه د بنو سعد پای کې چې کوم دی کنه بیعت وش په خلافت عمر سے نو په دې مرز د بیعت صدیق نه خلافت د صدیق باندې بیعت وش نو د بیعت صدیق په دې مرزي عمر بل خطبه ویلا او دا خطبه علماء محدثین لیکي چې دا په صورت عذر وا د خطبه اوله نه مخکې خوې چې نبی نه د وفات شوی اوس وایي چې نبی وفات دی. وای ګورا سمع عمر الغدا عمر نمنګ اوریدو هغه سبا حين بايع المسلمون ابا بکر کله چې بیعت مسلمانان د ابو بکر نه کړو. رومبه رضبانی د بیعت ابو بکر یو خطبه وا په دوی مرزبانی بیا بل خطبه وا هغه څنګه وسواله من رسول الله. فشهد قبل ابي بكر فقال اما بعد فاختار الله لرسوله الذي عنده والذي عندكم. بس عمر سے وہی فاختار الله لرسولی الله غره کړل لپاره پیغمبر الذي اغه درجه اغه ثواب او کرامت عنده چې الله څنګه د آخرت الذي فغ دنیا عندكم چې تاسو سره دا دنیا نه غره کړل دي. واذ الكتاب الذي هدى الله به رسولكم او دا کتاب قران هغه کتاب دی چې الله هدایت ورکړي دی په دې سره خپل رسول ته فخذوا به تاتدو په دې قران باندې عمل وکړي هدایت مومه لما هدى الله به رسول لما هدى الله به رسول الله صلی الله علیه وسلم
د دې و چې الله هدایت ورکړو په دې کتاب خپل پیغمبر ته د په دې قران خو الله خپل نبی ته هدایت ورکړي دی ته تاسو قران واخلئ عمل وکوي جی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد بن كلمة عن ابن عباس قال زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب مطلب دا شلګه چې حضرت ابن عباس نبی اسلام چې دعا وختن د سینې سره جوخ ک ای خدای دې په چولې له قران علم وای الله دې مونږ ته په قران دې نصیب او په ویلو سره جی وبه قال حدثنا عبد الله بن صفاء قال حدثنا معتمر قال سمعت طاووسا عن نابل من حال حدث انه سمع ابا بردة قال ان الله تعالى يغنيكم او نعشكم بالاسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ایک منٹ دادی چمکنی تیرشی بریک لگاو سے کلاسیک ہے سمسد پانڈ لگنی ان ابل من حال حدثوا انه سمع ابا برزا قال ان الله تعالى يغنيكم الله تاسو بے پروا کړی یو او ناشکم یعنی او قال ان الله ناشکم الله تاسو مقام اوچت کړی دی بالاسلام په دولت اسلام سره تاسو اسلام را کړی په دې تاسو درجه اوچت کړی دا او د خلقونه بے پروا کړی جی وبي محمد صلی الله علیه وسلم او په تابعداري یا په بعثت محمد علیه السلام قربان د تانزان قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار ان عبد الله بن عمر كتب الى عبد الملك بن مروان يبايعه واقر لك بالسمع والطاعه على سنه الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. شاباش باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. باب د په بیان د دې خبرې چې نبی علیہ السلام به تور فخر فرمایلو الله ز لګلم دنیا ته بجوامع الکلم په کلمات جامعه د دین سره او یو خبره هغه د دین سوي جمع کون کی وی او دا د پیغمبر خصوصیت هو جی. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونسست بالرعب وبين عيناي رايتني يطيش بمفاتيح خزائن الارض فوزعت بيدي. قال ابو هريره فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره فقد ذهب رسول الله نبی پاک د دنیا نه لاړ وانتم تلغسونها او تاسو لټوي دا خزانه یا فرما چې ترغسونها اے اوباسه دا خزانه دا دریابونو نه او د غرونو نه او کلمتون تشبهها یا د دې مناسب څه بل کلمه وا چې د دې مشابه وا جی. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد بن نبيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الانبياء نبي الا اوتي من الايات ما مثله من او امن عليه البشر وانما كان الذي يشرك ما من الانبياء نبي نو په دنیا کې یو پیغمبرانو نه الا اوتي من الايات مگر ورکړ شو ایت معجزات ما موصوله د اغا مثله او منا یا امن على البشر چې په مثل داغي ایمان راوړو مخلوقاتو ان داسې معجزات ورکړو چې خلقو په ایمان راوړه وانما کان الذی اوتیت وحیا او بشک مال چې الله را کړی دغه وحی د قرآن دی او الله الیا الله ماته وحی را لګل دا فارجو انی اکثرهم تابعا یوم القیامه زه امید کوم چې زما امتیان د ټول نسواوی ګوره مولانا حاصل باندې کوشش دې مخې ویل دی هر نبی ته الله معجزات ورکړو خو د باقی انبیاء او معجزات وقتیو خلق په ایمان راوړ خلاص او زما معجزات دایمی ده ځکه چې نبوت دایمی ده او زما معجزات په صورت وحی ده چې قران دې کړه جی. باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله وجعلنا للمتقين اماما قال ائمه نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا وقال ابن عون ثلاث نحبهن لنفسي ولاخواني هذا دا یاد کا دا حدیث یاد کا باب الاقتداء بسنن رسول الله صلی الله علیه وسلم باب د بیان د تابعداري کولو په طریقو د پیغمبر علیه السلام وقول الله عز وجل وجعلنا للمتقين اماما الله وګرځه موږ د نیکو خلقو پیشوان یعنی موږ دمره نیکان کا چې موږ پسې راځي پیشوان نیکان وی یعنی ائمتن ای پیشوان نقتدی بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا چې موږ د مخ کې نیکانو پسې ځو او موږ پسې رستو نور نیکان راځي جی. وقال ابن عون ثلاثه ابن عون فرمایي چې درې څه دي
احبهن لنفسي ولاخواني زي خو مزان لا او زي خو مرون لا څه هذه السنه دا د پیغمبر حدیث ان يتعلموها چې خلق زدکی ويسالوا عنها او خلق دې په بارک یو بل نه تاسو کوي د خپل علم ازادت لپاره والقران او مال راکد رب قران ان يتفقهوه تیشو کنه چې ازدکی او ځان په کې په دې قران باندې ويسالوا عنه او تاسو کې دی بل نه په بار د قران ويدعو الناس الى خير يوم نشوا او خلق له خیر دعوت ورکي یا معنی دا ويدعو الناس الا من خير او پریږي دي خلق له سوا د خیر نه خیر دی ورته رسي خو شر دی ورته نه رسي الله الله او دې کې یو محدث ناشنا جمله ذکر کړی دا دې کې یو محدث ناشنا جمله ذکر کړی دا او هغه ناشنا دا چې د حدیث مبارک سره ان يتعلموا ذکر کړی او قران سره ان يتفهموا ذکر کړی دا وله ناشنا یو جمله لیکل دی یو محدث وای په خلقو کې دا رواج وو چای دا قران به وی د وخت نه وی خود فهم د قران پکې کمو ذکر سر الفاظ نه بلکې قران معنی او مطالب ازدکه او په خلقو کې د حدیثو ازدکول ذوق نو یتعلموا وی دا محدث ذکر اوسم لکه منګه مسلمانان چې ماشومان زم پیدا شي جمعه تلاشه نو قاعده ورته وی سپاره ورته قران وی او قران مبارک چې خلاص کی نو موږ ختمونه کوو ریجی پخو الواغان پخو خو بیا مخکې تفاهم د پارا بلا ماده نو محدث وی چونکه د حدیث د نه د کولو مزاجو نو حدیث کې را ان يتعلموها ذکر حدیث ويسالوا عنها اول قران خو خلق ذکر الفاظ نو وی ان يتفهموه چې په قران کې فهم پیدا کړي ا مقاصد د قران ذکر چلو ٹھیک شو ہاں جی وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن واصل بن بوائل قال جلست الى شيبة في هذا جلس الي عمر في مجلسك هذا فقال هممت الا ادع فيها صفراء ولا بيضاء الا قسمتها بين المسلمين قلت ما انت بفاعل قال لمن قلت لم يفعله صاحبك قال هم المرآن نبتدي بهما وكيل مرګریا اگر چې دا روایت مخکې تیر شوی دی کنه تیر شوی زما خو تجربه ده چې الحمدلله چې کوم روایت تیر شي نو ماته پته خدا راته و چې دا کوم ځل کې تیر شوی تیر شوی خو دې کې شک نشي نه تیر شوی نو چې سرکار ته پته کوم دی او چې ستاسو یقین دی ما چې دا څه کمال دی باقي حدیث نمبر لیکل دی نو ما چې دا څه کمال دی سره خو خیال دی هغه کعبه چې جوړ شو نو د کعبه باندې څه سونا وا څه چاندي وا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې دا خو په د کعبه دا سونا چاندي اصل پرته ده دا زه راخلم او په دې فقراو کې ویشم تو صحابي ورته وی چې جی داسې باندې کوي وی ولی وی نبی پاک په زمانه کې داو او نبی علیہ السلام نه دي تقسیم کړي نبی علیہ السلام په زمانه کې او نه تقسیم کړي صدیق اکبر په زمانه کې نه دي تقسیم کړي نو ته څنګه تقسیم ہے ها نبی حضرت عمر سے وچ او بالکل زمانه مخکې دواړه مشران لایق دي چې دغه اطاعت وشي جی وبه قال حدثنا داوود بن ابي ياس قال حدثنا شعبة قال اخبرني عمرو بن مراح قال سمعت مرة الحمداني يقول قال عبد الله ان احسن الحديث كتاب الله واحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وانما تؤذن الاخر وما انتم بموجزين. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان
قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا اقضين بينكما بكتاب الله عز وجل وبه. قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا فلان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا ومن ابى؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. وبه قال حدثنا محمد بن عباده قال حدثنا يزيد قال حدثنا سليم بن حيان واثنى عليه قال حدثنا سعيد واثنى عليه او تعریف وک سلیم بن حیان باندې جی. قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا وسمعت جابر بن عبد الله يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يغزان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يغزان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها. تاویل کینه تفسیر وکړه چې دا صاحب چودره او د په مقصد پوښي له يلقاها. فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يغزان فقالوا الدار والجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن اطاع محمد صلى الله عليه وسلم فقد اطاع الله ومن عصى محمد صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس تابعه قتيبة بن سعيد عن ليس عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن جابر خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا دا محمد فرق بین الناس باندې پوښوي یعنی د محمد علی السلام تابعداري دغه فرق ما بین د مسلمان او د غیر مسلمان کې دی. معنی الله په ټوله دنیا باندې يهوديان مني نصارای مني ٹھیک شو کنه امریکا مني هاي په خپل پیسو باندې د خدای نوم لیکل دي او عظمت او خالق د کائنات الله دې په خپل تقریبا لیکل ډالر باندې. اصل بنیاد د محمد علی السلام ایمان دی. په محمد علی السلام باندې ایمان راوړل او د پیغمبر تابعداري کول دا د ایمان نه خدا. نو محمد فرق بین الناس د ایمان او د غیر ایمان جی. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ابراهيم عن حماد بن حذيفة قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا. دا مشکات کی تعویل یا معشر القراء اے علماء اے قراء استقیموا قرآن و سنت باندې مضبوط شئ استقامت علی دین وکئ فقد سبقتم سبقا بعيدا یا سبقتم مخکی کړه شوی تاسو رحمتونو طرفتا پر رحمتونو کامل سره ډیر مخکی لاړل. وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا او کتاب دې دین نه کاغذ شوی یمین او یسار اختیار کا یعنی دنیا تفصیل شوی او دنیا ته ذوق مو پیدا کړ. لقد ضللتم ضلالا بعيدا جی. وبه قال حدثني ابو كريب قال حدثنا ابو سلمة عن بريد عن ابي هريرة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل اتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجا فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وأدلجوا على محلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصدهم الجيش فأهلكهم واستاههم فذلك واجتامن بالکل ویخ و بیخکنی والا اکرلا فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله وعصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة قال فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني كذا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت حقا إلا أن رأيت الله إلا مگر ز پوشم په فیصلو د الله باندې چې قد شرع صدر ابي بکر للقتال د ابو بکر رضی الله عنه سنا الله جهاد لپاره او قتال لپاره کلا وکړه. عرفت انه الحق وقال لي ابو بن عبد الله عن ليس عن قيل عناقا وصح ورواه الناس عناقا وقال ها هنا لا يجوز وقال في حديث الشعبي مرسل. بس مطلب دا دی چې د حدیث کې لفظ اقالم راغل دی او عناقم راغل دی. اقال هغه پړی دا
زنګون تړلو د اوخته وي او اناق ورغمی ته وي بکروټی ته وي اوس دی وی چې دلته کې د اقال ذکر راغل دی او کوم روایت کې چې ذکر د اقال دی هغه روایت مرسل دی ٹھیک شو دار قتيبه پر روایت کې اقال راغل دی جی وبه قال حدثنا اسماعيل حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء وأصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبابا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه فقال سأستأذن لك عليه قال ابن عباس فاستأذن لعيينة فلما ولد روایت موږ مخکې ویلې ده او زه ترجمه درته کوم ښا ان شاء الله وإذا عبد الله بن عتبة عبد الله بن عباس قال قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخي الحر ابن قيس دراغ حر ابن قيس سخا تیشو وکان وداهر من النفر الذين يدينهم عمر خور داغه خلق نو چې عمر سے بازان ته ډیر نږدې کاو د عمر سے د مقربین نو عالمو وکان القراء اصحاب مجلس عمر او وقاریان د پیغمبر د عمر سے د مجلس مرګري و مشاورتي او عالم مشوره کهولا کانو او شبابا کې چری اغا ځوانانو او کې ای بوډاګانو خو دې ټول د عمر په خاطر دا حر مخ کې ساته یعنی حر عمر سے مخ کې ساته د عمر سے چې کوم قرا حضراتو او اصحاب مجلسو اصحاب مشاورتو ايوم دا حر د ټول مخ کې ساته فقالوا يا نتل ابن اخي يا ابن اخي ايروار هل لك وجن عند هذا الامير طالب پارخو مرتبه ده دی بادشاہ څخه خروتوی چې ستا خو عمر صاحب څخه لوی مقام دی فتستأذن لي عليه ایت اجازه غواړي مال چې زو ورڅخه لاړ شم فقال لي خروتوی استأذن لك عليه اجازه غواړم چې تو ورڅخه لاړ شي فقال ابن عباس فاستاذن نو دی حر اجازه غوښتل پاد اوینا فلما دخل نو ارکجدا اوینا عمر صاحب څخه لاړ فقال دی هو ینه بدبخت وی یا ابن الخطاب ابن خطاب بیا د بیو کړ پکار خو چې امیر المؤمنین کنا والله ما توتین الجزلا قسم می دی په خدای چې څه خشه نه راکې مغلا او ډیر شی نه راکې مغلا و ما تحکم بیننا بالعدل او زم په منځ کې د انصاف فیصله هم ته نه کوي فغضب عمر دا اوینه په دې خبره عمر سے ډیر غصه شو حتا هم بان یقع به تردی چې قصد کو چې گریبان نه اونیسی فقال هروي يا امير المؤمنين ان الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله خپل نبی ته چې خذ العفو معاف کوا وامر بالعرف امر کو پنه ہے وادن الجاهلين وان هذا من الجاهلين دا ینه جاهل دي فوالله ما جاوزها عمر وی قسم می دی په خدای چې عمر د دینه مخ کې د یو ټکی مخ کې نشه حتى تلاها عليه چې دا حين تلا عليه چې ما په دات تلسته وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل او عمر سے وقاف په وخت قرآن سما چې چا ورته قرآن وی فورن چوب شو عمل به پیو جی قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي فقلت ما الناس فأشارت بيدها نحو السماء فقالت سبحان الله فقلت آية قالت برأسها أي نعم فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبور قريبة من فتنة الدجال فأما المؤمن والمسلم لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجرنا وآمنا فيقال من صالحا علمنا أنك موقن وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وفي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتم انما عليكم من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم یعنی مقصد د حدیث دا دی چې کوم قران یا حدیث کوم مسائل د حل او حرمت تاسو بیان کوم تاسو په عمل کې راولې
ځان نه مطالبه مکوئ. جی فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم بس وما يكرهون. دا ثم المنه والله عالم چې څوک دی او دې ته وی چې زو ملای د غواړم. السؤال وتكلف ما لا يعنيه وقول إلى أصل ورجاء ثم يكون تصفه. باب دې په بیان د مکروهیت د کثرت السؤال. معنا یو دادی چې سوال د استفهام دی او د استخبار استعلام دی، دا خو جائز دی. قرآن وی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یو داسې سوال دی چې مقصد ازدا کول د مسلې نه، اسی ضیاء وقت وی یا اختبار د مسئول عنه وی، داسې سوالات کول جائز نه دي. یا اخبات خبر کی اچول د مسئول عنه وی نو بیا هم جائز نه دي. یا اغلوطات یو سره په مغالطه کې ورځي، دا سوالات جائز دي. دویمه خبره د پیغمبر سوال د حضرت په زمانه پورې وو چې لکه نبی یو موجود وو، یو شی لا حلال شوی حرام شوی نو، اصل خو په اشیاء کې حل د اباحت دی. اوس یو شی حرام نو او یو سائل سوالو کو دغه په جواب کې نبی دغه د حرمت اعلان وکړ، نو دغه ګناه با فسائل باندې دې لپاره حضرت فرمایي چې سویم بس قریبا عمل کوي، بے ځای سوالات مکوي. وتکلف ما لا یعنی او ځان مکلف کول په داسې کارونو چې مناسب نه دي. شو فقوله تعالى لا تسألوا عن شيء تبد لكم تسؤكم. جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد المصري قال حدثنا سعيد قال حدثني مقيم عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم المسلمين لوی د مسلمانانو نه په اعتبار د جرم مناغه سه سالان شین چې د تپوس کې یو مسلې په اړه کې لم يحرم چې هغه حرمت نی راغله فحرم من اجل مسالتي بیا د دې د سوال په بنا باندې حرام شي. خدا خود نبوت زمانه سره متعلق ہو. لکه اقرا ابن حابس چې نبی اسلام حج فرض دی علی کل عام الامن هذا امر الابد، دا تپوس غیل نو پکار. جی وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عطاء قال حدثنا وهيب قال حدثنا مسلم وقال قال سمعت رجلا يحدث عن مسلم بن سعيد عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد بالمسير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى استمع اليه ناس ثم فقدته ليلة وظنوا انه قد نام فعجل بعضهم يتنحى ليقبل اليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من سنوكم حتى خشيت ان يكتب عليكم فلا كتب عليكم ما قلت فيه فصلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل صلاة المرء في بيته الا الصلاة المكتوبة. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أسامة عن بريد بن أبي قرطان في موسى النبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشعر كرهها فلما أكثروا عليه مسألة غضب وقال سلوني فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فصابك ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي؟ فقال أبوك سالم المولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراء كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دخول كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإذاعة المال وكان ينهى عن حقوق الأمهات ووقت البنات ومنع الأمهات. قال أبو عبد الله كانوا يقتلون بناتهم في الجاهلية فحرم الله ذلك. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال مطلب اذان د ټول ما کې تیر شي. عن انس قال كنا عند عمر قال نهينا عن التكلف. تکلف نه مراد دادی لکه لباس کې تکلف وی چردا لباس واغوندم او کدا وانه غوندم او خوراک کې تکلف وی چر پیاز نه خورم گاجر نه خورم اوسې دا چې په تعیش کې رانه شي ټماټر نه خورم په تعیش کې رانه شي الکه تکلف په خوراک کوم نه کوي
وبه قال حدثنا ابن يمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري وحدثنا محمد قال محمود قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن الزهري قال اخبرني انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زارت الشمس فصلى الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعه وذكر ان بين يديها امور نظاما د قیامت ذکر وکړه د قیامت نمک د لوی لوی امور ذکر وکړه ثم قال من احب ان يسال عن شيء فليسال عنه فوالله لا تسالوني عن شيء الا اخبرتكم به. اے شابه سماتم تو کہ ست پوس کوي نو سو پر زدل تیم نو هر جواب درکو زکه دی وخت سجه کال بخښوي دی الله فرمایي چې څو غواړي زه به تاسو جواب درکو مني. قال انس فاكثر الناس البكاء خلق وجرل لکه چې دا پیغمبر اسلام د خفقان وجوا او د خفقان د نبی خو سبب د هلاکت او د نقصان د امت دی لکه خلق جړا شو. قال انس فقام اليه رجل فقال اين مسري يا رجل الله توبه توبه بین مسخلی چې زبا چې مرشم جنت ته وځم کې دوزخ سا نبی رسول النار ته دوزخی الله. فقام عبد الله بن حذافه فقال من النبي يا رسول الله قال ابو حذافه ثم قال ثم اكثر ان يسالوه ثم ان يقول سلوني قال فترك عمر على ركبتيه دا من مخکې ویل بالاسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اولى والذي نفسي بيده لقد وجدت عليه الجنه دا اولا نه دی دا نسخه د مسخه ٹھیک شو اکثر چې څومره نور نسخې دی پای کې نشته دا کتاب نشته څنګه دی او اکثر نسخو کې نور کې نشته دي یو ده هغه آیت دی وانو په دې لنوالي دیوال وانو صلی فلم ارک اليوم في الخير والشر دا چې خیر او د شر رد مانده کته ولی جنتو کته نو دا خدار دار المؤمنین والموحدین دی او دوزخو کته دار المشرکین والکفار دی او د دوزخ نه شر بل چرته دی او د جنت د خیر چرته نشته دی. وفي قال حدثني محمد بن ابراهيم قال اخبرنا روح بن عباده قال حدثنا شعبة قال اخبرني يوسف بن انس قال سمعت انس بن مالك قال رجل يا نبي الله من النبي قال ابوك فلان ونزلت هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن شيء فلكم تكونكم الايه. وفي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون هذا الله خلق كل شيء ومن خلق الله. ګوره علماء کرام دا حدیث ته قدر دی او دا مشکل ترین حدیث دی. لن يبرح الناس يتساءلون ګوره مطلب داو چې د تساؤل ماده بزان کې نه پیدا کړي سوالګر بنه جوړيږي چاره خبره کې تپوس کې هر خبره کې تپوس کې دې سره بیا سره تعمق تراشي تکلف تراشي او دا جرم دی. کله کله خپل منځ کې خلق ناشي نغو یرا خبره کومه یعنی هر یو شی چې کوم دی کنه هر موجود واجد غواړي کنه نو تاسو لکه ته او تاسو مکه او اسمان چې تر دې چې رب تلاش اوس داسې وسوسه کله شیطان انسان ته وسوسه اچي نو اوس دې ته جلاش نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ځکه چې هر موجود لره یو انتها ده هر موجود یو انتها ده خو چې موجود او مخلوق وي او چې خالق دی نو ځاګه ولم یلد ولم یولد دی. لکه یو داریو امام ابو حنیفه سے ابن تفوس کا چې الله چا پیدا کړ دې معاذ الله ځکه چې هر موجود لرا خو ابتدا وی کړه او د هر موجود څنګه انتها وي داسې ابتدا وي الله ابتدا د کله شروع ده معاذ الله. امام ابو حنیفه سے ډیر خسته جواب ورکا امام سے فرمایي چې ته شمارو کا نغی واحد اسنے ثلاث اربع خمس ستة سبع ثمانية تسعة عشرة بیا ویا واحد اسنے ثلاث بیا ویا یو دوا درې مثلا وی دې یو نمخکم سو وایا کنه باندې پوښي دا عادت دې کنه
نو د عادت د پار یو نه پس دویم دی د دویم نه پس دریم دی دریم نه پس څلورم دی نو د یو نه مخ کې څه شی دی دا د یو نه مخ کې حسن نشته ان امام سے ورته چار کله هر وجود موجود غواړي دا یو کوم سره موجود دی او د دې واجب څوک دی نو په بوتا سره چوک شو دغه امام ابو حنیفه سے وی چې هر یو چیز لپاره موجود شته والله لا موجود له دغه چې دی واجب الوجود اصلا شو ولن يبرح الناس همیشه به داخله یتصالون چې دوی به یو بل تفوزونه کوي سشه هاذا بس یو معنا خدا دا چې دا هاذا دا مفعول به دی او د دې فعل مقدر کا من لن يبرح الناس يتساءلون مانس حتى يقولوا هذا بس هذا مفعول به او د دې کلام مقدر شو حتى يقولوا هذا تردی جدی په تپوسونو کې دا وایي بس ٹھیک شو مولانا اوس دې نه کلام بدل شو الله خلق كل شيء الله کو هر شی پیدا کړی دی ومن خلق الله الله چا پیدا کړی دی یو معنا شو هاذا مفعول به شو حتا یقولوا هاذا ٹھیک شو زم دا چې دا هاذا مبتدا ده او د هاذا خبر مقدر دی معنا هاذا الامر قد علم بس هاذا الامر قد علم دا خبره خو تحقیق سره معلومه شوې ده دا ټول ته پته ده نو الله خلق كل شيء الله کو پیدا کړی در یو شی نو فمن خلق الله تیشوا بیا سوال راغی چې الله چا پیدا کړی دی یا تو هاذا الله معنا کو هاذا مبتدا الله خبر هاذا الله خالق كل شيء اس بل معنا کو هاذا الله خالق كل شيء دا الله دی چې د هر څه خالق دی نو فمن خلق الله مختلف تراکیب کول شي جی قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن ابراهيم عن محمد عن ابن مسعود قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرب في المدينة وهو يتوقف على عصيب فمر بنفر من دا دیګام غوي اول ځل وقال بعضهم لا تسألوا لا يسمعكم ما تكرهون فقاموا إليه فقال يا أبا القاسم ابو قاسم أخبرنا بالروح فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت عنه حتى صعد الوحي ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي باب الاقتداء بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم اشاره امام بخاری دا کوي چې څنګه اقوال د پیغمبر علی السلام واجب الاتباع دي دارنګ افعال د پیغمبر علی السلام واجب الاتباع دي ما صلى من قبلك من رسول الا ليطاع باذن الله هر نبی دنیا ته ليطاع اطاعت پاراغل دي نو د نبی قول واجب الاتباع نو فعل د نبی هم واجب الاتباع جی قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذت خاتما من ذهب فنبذه وقال اني لن البسه ابدا فنبذ الناس خواتيم پیغمبر علیہ السلام ګوتای جوړ کړه نو صحابه جوړ کړه پیغمبر سے وګرځولا صحابه وګرځولا نو معلومه شو چې نبی فعل واجب الاتباع دی ها الا ان كان الفعل مخصوصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو غير واجب الاتباع لکه تزویج شو دا یو داسې صفت دی چې مختص بذات النبی دی په پای کې اتباع امت نشته دی باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع لقوله يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق باب ما يكره من التعمق باب د بیان د مکروهیت د تعمق تعمق ډنګواله عمق ډنګواله اتمق تعمق ډنګواله حاصلول فزان باندې په دین کې مشکلات راوستل هغه څنګه لکه یوم الوصال روزه شو لکه صوم یوم الوصال صوم الوصال دا تعمق په دین دی الله او رسول ته باندې فرض کړي او تو ولې وصال کې او شي
دارنګ لکه د بعضی خوراکونو نه اجتناب کول، بعضی لباسونو نه اجتناب کول. ٹھیک شو؟ لکه بعضی خلقی پراټه نه خوري، غوړي نه خوري، پای نه خوري. وایره دې نفس سره مقابله وکړه. مړه خو خود په اوس کا خو غوړي کوټ کا او بیا ودرېګا الله ته عبادت وکړه. تامخ مکا والتنازع او اختلاف دین کې، چا اختلاف برا اختلافي داسې مکا. والغلو فی الدین، حد نه تجاوز کول په دین کې، عقیدتن لکه شرک شو، عملا لکه بدعت شو. والبدع او اتیان په بدعت باندې، او بدعت څه ته وي؟ هر هغه عمل ته وي چې دغه اصل نه په قران کې نه په سنت کې وي، لکه کرمانی و کرمانی ذکر کړ دي. لقولی تعالی یا الکتاب لا تغلو فی دینکم فلا تقولوا علی الله الا الحق. مگر چې شیخ القران ناوردل هغه وی کولی کړي اخرج ابن المنذر عن قتاده لا تبتدئوا تغلو فی دینکم. دور منصور اور دیر تفصیل کر چلو. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر بن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره ما شاء الله ما شاء الله. لا تواصلوا قالوا انك تواصل قال اني لست مثلكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فلم ينتهوا عن الوصال قال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين او ليلتين ثم راوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تاخر الهلال لزدتكم كالمنكر یا كالمنكر لهم. لکه بد غنون کې دوی د خبرې زکه چې دوی سال کومه همارو الله طاقت راکړي ټول تعمق په دین ځای. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن اياس قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم التيمي قال حدثني ابي قال خطبنا علي على منبر عاجل وعليه سيف فيه صحيفه. حضرت علي صاحب په منبر تقریر کاو کنه نو تور ورڅخه وا او تور پتی کی وا او پتی کی اگر کافی موا چې کوم کې حضرت علي صاحب د نبی رسول الله احادیث لیکلو نو هغه دې کې نه خپل کافی راو وکړه او حدیث واورو. وقال والله ما عندنا من كتاب نقرأ الا كتاب الله وما في هذه الصحيفه فنشرها فاذا فيه اسلام الابل واذا فيها المدينه حرم من عين الى كذا فمن احدث فيها حدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا واذا فيه ذمه المسلمين واحده يسعى بها ادناهم فمن اخر مسلما فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا واذا فيها من والى هغه چا چې دوستي وکړي یو قوم سره بغیر د خپل مولاګانو نه جی عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا مسلم بن مسروق قال قالت عائشه صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه ګورا دا په مشکات کې ویل دي ال تدیجه کې دلته راغی. اے پیغمبر علی السلام رخصت ورکا، اے مسافر لا په سفر کې د روجي خوړلو اجازه ورکا. یو یا ترخصا رخصت لکه اجازت ته قبلی تقبیل او د مس د بیبي په روزه کې. ٹھیک شو؟ ترخصا لکه د شپې خوب او بیداری. نو تنزع قوم نو یو قوم دغه نه پرې شروع کړ. یاره د نبی رسول الله په لوی مقام دی او نبی اسلام خروجي کې نه ساتي هم ضرورت نشته هم خو به خامخ ساتي. نبی رسول الله خو دې چې قبلي جاته هم خو بالکل باندې دي شو تنزع بچاو شروع کړ. نبی رسول الله په دې باندې غوسه شو. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال اقوام يتنزهون عن شيء اصنعه الله فوالله اني اصنعه جزيكما بالله واشدهم له خشيه. وفي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه قال كاد الخيران ان يهلكا. بس ګور داتا مغازی کې ویل دي صدیق اکبر او د عمر سے په هغه عمراو کې اختلاف راغی. تخیل ورته یو وی چې اقرا ابن حابس امیر کول غواړي او بل وی چې نه قاصب امیر کول غواړي. دا ابوبکر د عمر سره ابوبکر عمر سے مرته خود ما مخالفت ہی کړي ایسو مخالفت نو مرای پیش کوما دوی یو پر سره غوسه نبی رسول الله چپ بیا چپ اوس راوی کاد الخيران ان یالگا
قریب وای چې هغه دو بزرگان علوی شخصیات هلاک شوی الله دغه چې دا اختلاف چې مولانا دا سبب د تباہی دی قریب وا چې خیران تباہ شوی ابو بکر عمر لما قدم علی النبي صلی الله علیه وسلم وفد بني تمیم اشار احدهما اشاره وکړه عمر س بالاقرا ابن حابس شقرا ابن حابس سره د امیر شي الحنزلی اخی بني مجاشع واشال اخر اشاره وکړه ابو بکر سره بغیر اتفاقات ٹھیک ده چې د امیر شي وقال ابو بکر عمر ابو بکر عمر ته انما از درت خلافی تو خیال زمان مخالفت زیادت ہے وقال عمر ابارت خلافک استاد مخالفت ارادہ نکم فرتفت اصواتهما چشب جماعت کی آوازونه دودی عند النبي صلی الله علیه وسلم فنظرت اتناغه یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي صلی الله علیه وسلم الى قول عظیم وقال ابن ابي مليكه قال ابن زبير فكان عمر بعد ابن زبير وی وہ عمر پس دینا بس ولم يذكر ذلك نبيه یعنی ابا بکر ابن زبیر حال د عمر ذکر کا پس نزول دی آیتنا و ابن زبیر د خپل نکو ذکرونه کا ابو بکر د ابن زبیر نکو ولی لکه زبیر خداسو کو اسماء د چالو وا د ابو بکر سے عبد الله د ابو بکر نسیو اذا حدث النبي صلی الله علیه وسلم بحدیثی کله جو پیغمبر اسلام یو خبره کولا پوچھ گنا بهادی حدثو کاخی السرار عمر بداس خبره کولا اکه خاوند رازدار دی اخی به معنی صاحب ها کاخی سرار بشاندر مرګری درازداری لم یسمعه پوچھ گنا حضرت تبنشو اوروله حتا یستفهمه تر دې چې نبی پاک به تاسو کو آئنده چې عمر خبره کو راوي الله اکبر دمر احترام او دمر ادب بچالی سرکار قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن هشام بن عروة عن ابي عمائر قال في مرته وهو ابا بكر فليصلي بالناس بس دا مختصر حدیث ده ښا قلت ان ابا بكر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمره مر فليصلي فقال وهو ابا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة قلت لحفص تقولي ان ابا بكر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمره مر فليصلي بالناس فقالت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنا لانكن صاحب يوسف وهو ابا بكر فليصلي للناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت تصيب منك خيرا نو حضرت حفصی وی اے عائشہ نے مزه چور سے ما صدتان سفیدا ہر سے کہ ملامت کرے ما و مسئلے د گبین کی ملامت کا دل سے ملامت کرا وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب قال بس مختصر بن حدیث سے قال جاء عويل الى عاصم بن عدي قال رايت رجلا وجد مع هذه رجلا ويقتل هو تقتل له به صلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها فرجع عاصم فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل فقال عويل والله لآتي المسائل من مخگئی داسی مسئلے چلو ہاں فجاء وقد انزل الله القرآن خلف عاصم فقال له قد انزل الله فيكم قرآن فدعاهما فتقدما فسألا عنها ثم قال عويل كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها ففارقها ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها فحدثت سنته وجعلت السنة في المتلاعنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فانجا في احمر قصيرا مثل وحرة ولا أرى إلا قد كذبا وانجا في أصم آينا ذل اليتين فلا أصب إلا قد صدق عليها وجاء في على أمر المكروه یعنی پاکار ناکار باندې چې کومه خاوند مشتل زنا کړو دا مکه چې چیرې شابه تکړه شدا ریواج مختصر دی وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك فدخلت على مالك فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر أتاه حاجب يرفع
فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستاذنون؟ قال نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا. قال هل لك في علي وعباس؟ فأذن لهما. قال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين الظالمين. استغفر. فقال رأس عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وارث أحدهما من الآخر. فقال اثنين ورثكم بالله الذي بيده تخف السماء والأرض. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن رسول ما تركنا دا ګوره تعلق ونی خبر تبوکید قال العباس يا امير المؤمنين اقضي بيني وبين الظالمين. عباس وی اے عمر فیصلو کزما او بن ظالم کی امرات ظالم نہ علی سیف دے مستوال دا چې عباس سیف علی ته ظالم ہوئی نو ولی ہوئی یو خدا جواب دے چلک دی ظالم نہ مراد نفس ظالم لغوی دے معنی په زیرا سره جنگونه کوي. دیم دا چې عباس خدا علی سیف سره هغه تر دے او په دې د اب دے او اب خپل اولاد ته هر څه ویل شي ستا حاصل کړي دي چې عباس خو ویل شي علی ته ظالم لکه تا ته جواز نشته چې ته علی سیف ته داسې وای لکه زموږ یو استاد غریب وي لکه یو سړی دی او هغه عالم دی زوی عالم دی ورغه خپل زوی ته چرته وای خره او دغه زوی ته شاګرد دی نو ته ودانو استاد چې خره کار دی ولې دی راته چې تاسو چې استاد پلار ویلو پلار خو دوی ته خر ویل شي لیکن زوی پلار ته خر نشي ویلې جی. قال ذلك فأقبل عمر وعلى علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال نعم. قال عمر فإني محدثكم عن هذا الأمر أن الله كان خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحد غيره. قال الله ما أفعل الله على رسوله منهم فما أجبتم عليه الآية. وكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم والله ما اختارها دونكم ولا استخسرها عليكم وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على علي نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فينفقه بدعلا ما لله. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما حينئذ فأقبل على علي وعباس. تاسو په هغه وخت کې دواړه موجود وي شام تکړه شام كذا والله يعلم إنه فيها صادق طاهر راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر وقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فقبضت سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم علي وكلمتكما على كلمة واحدة وأبوكما جميع تسألني نسيبك من ابن أخيك وأتاني هذا يسألني نسيب امرأته من أبيها فقلت إن شئتما دفعتما إليكما حتى أن عليكما عهد الله وميثاقه تعالى فيه بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل به أبو بكر وبما عملت فيه منذ إليكما وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما ادفعها إلينا بذلك فدفعتهما إليكما بذلك. أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال بعض نعم. فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال أفتلت مثال مني قضاء غير ذلك فوالله مني فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أصلي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزت كجر تاسو دین نگرانینا عاجز شوئے نفتفاها الیا فانا اکفیکماها ما ته حواله کې زې ذمہوار مجي. باب د په بیان د ګناهدار چا چې د زیور کې بدعتي لره په مدینه کې یا بدعتي لره زیور کې خپل مجلس کې او هغه زید سرداري وي. وفي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عاصم بن انس احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه قال نعم ما بين كذا الى كذا لا يقطع شجرها من احدث فيها حدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. قال عاصم فاخبرني موسى بن انس انه قال او اوى محدثا بس زندابات ما شاء الله.